د پی ای باره کې واجبه خبرې واورېخه کېدای شي چې قطر ته په حواله کې او دومره کو چرته عمل صحیح وی کنه ګوره په پوره دنیا کې د ټولو نه غټ وزن چې چا چوت کړی هغه پی ای ده. ښه الله الله الله. خو چې کله مسافر پکې لاړ شي کنه نو یقین په الله او کدا زړه ولا زری کی دا ولې وجه تاسو ته پته ده ولې وجه څه ده. ګوره تیر شوی چې په دوبۍ کې کم سیلابونه راغلي یو قسم لا او ایرپورټ بندو نو یو د ډنمارک یو جنۍ ده او هغه بار بار دا خبره کوي چې زمانن درېم ورځ ده او زه دوبۍ په ایرپورټ کې ناست یم یو نه جازي او نه راځي صرف یو جاز دی پی ای ای یاد کړه چې پی ای ای پې لیکلی دی دا یو جاز دی چې دا کوزیږي او زی راځي او زی راځي او زی. ګوره په یوکرین کې چې جګړه وه نو یو جاز هملته تللی شو علاوه د پی ای ای نه مړه چې په کم ځای د خطرو ځای دی که نه پی ای ای به څه کوي هغه به ځان رسوي او دومره په ښه سروس باوجود ټول مسافر تې تنګ دي. دا وجه څه ده ټول کرپټ افسران د یو پایي د پاره 30-40 کسان. ګوره زموږ سره یو کس و که نه هغه وایي زما پلار پکې وړوکی شان نوکرو او موږ له به کور ته ګډان راتلل او خوراکونه به راله راتلل الله اکبر کبیره او کېدای شي قطر ته یې په حواله کي. نو جنابو د دنیا او غره دوبۍ نه دوبۍ د کوم چې د پاکستان پایلټ والا دي هغې وایي دوبۍ والا ته موږ چل خولې او اولنې لینډینګ د دوبۍ په ایرپورټ باندې دا پاکستان کړی پی ای ای کړی پی ای ای جاس پې کړی. خو د کرپټ افسرانو او د نام حکومت د صحیح د پالسو د وجه نه جناب نن ته د خپل خلکو زړه چاودی دی د خپلو مسافرو د زړه چاودی دی چې چاته وی پی ای ای ټیکټ لرې که د پی ای ای ټیکټ بله ورځې کسان پریښي دي ټول کسان یې پریښي وو او راغلی دی. نو جنابو الله دې زمونږ په دې ملکونو د پاکستان او د افغانستان دې ملکونو دې الله مل شي که نه یقین وکړه پی ای ای غوندې زبردست سرویس نشته. خو څه وکړي لکه چې وروغه چې سمه خرګاډۍ دي سازي کړي خرګاډۍ یو راته ویډیو راغلی دا وګوره مولانا صاحب سیټونه خالي دي یو لیټ ته راپرېوته یو قسم لا او ګوره په پوره دنیا کې چېرته زمونږ افسران کرپټ نه وو که نه او د دوی عمله زمونږ د خپل پاکستان سره دا زمونږ چې دا کوم غټ خلک دی دا ورسره برابر نو قسم په الله د مسلمانو براج و راج د پاکستان او د افغانستان. خو جناب نن پی ای ای دومره ښکته پرېوته که نه کېدای شي قطر ته یې په حواله کي او حالانکې په کم ځای کې چې خطرې پی ای ای ولا ځان رسولي د ټولو نه غټ بوج پی ای ای چوت کړی په هوا کې دا ورلډ ریکارډ دی. دوبۍ ته پی ای ای والا چل ښودلی دی د دوبۍ په ایرپورټ د ټولو نه مخکې پی ای ای کوزه شوې ده یوکرین جګړې خوا دېخوا خطرې مطرې چې کم ځای کې جناب پی ای ای به مخکې ځي خو څه د کرټ افسرانو د وجه نه او د عملې د نشوالي د وجه نه تباه او برباد شو. والله بس دی څوک به کې اوس ځي نه څوک پکې ځي نه به جناب الله یې زموږ د ملکونو مل شي نور سم نشو ویلی یقین په الله وکړه. بس حیران شو بس دی چې د دوبۍ ته ځي راځي او دا د پوره دنیا کې د غټ وزن چوت کول والا او نن سبا څه کوي په تیلو کې ودرئ مړه په تیلو کې ودرولې وه څه موده مخکې زموږ سره د عمرې ګروپونه په تیلو کې ودرولې وه مړه. بس الله دې زموږ د ملک مل شي او د افغانستان د پاکستان د پوره اسلامي څومره چې ممالک دي الله دې دوی کې دا کرپټ ختم کړي بس هېڅ په نه او الله دې زموږ ټولو مسلمانانو مل شي.